والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب تعلیم الرجل امته و اهله. باب د په بیان د تعلیم د سړي کی وینځ خپل تو کور والا له وینځ او د کور والا له تعلیم ورزده کول. تعلیم مصدر د مضاف د فاعل ته، امته و اهله د مفعول به دی. دعوه د باب صدا مناسبت مخ کے باب سره سره او شرح د باب او د حدیث. دعوه د باب بیان د تعمیم د تبلیغ او د تعلیم، چې د تبلیغ او د تعلیم سلسله کې به تعمیم راولي. زنانو ته به هم انتقال کې صرف د رجالو پورې به نه خاص کې. دیم بعضی وی چې دعوه د باب بیان د دې خبره ده چې مولا به استنکاف شرم نه غني چې وینځي لزه څنګه دین ورزده کم. د وینځي په تعلیم کې بهار نه محسوسي او دا بنوي چې وینځي ته سبق وېما زما خدمت کې به تقصیر راشي. خدمت کې به تقصیر ناراضي، وینځي لبا تعلیم ورزده کې. او د کور والا لهم وین حدیث کې خود وینځي ذکر ده، خود کور والا ته من باب طریق الاولا ثابتيږي چې د وینځي د تعلیم اهتمام ضروری دی. نو د کور والا د تعلیم اهتمام خو ډېر ضروری دی. او د کور والا د تعلیم په اهتمام کې تبلیغیان تاسو موږ نه مخکې دي. تاسو یقین وکړئ چې هغې سجده کې نو هغه کور والا لخی، منځ به تیری، تهجد کوي، د کور والا را پاسئ، نوافل ذکر اذکار هر څه ورته ښیي. تاسو موږ دې کې پاتې، هغې موږ نه مخکې دي. مناسبت مخ کے باب سره، مخ کے باب کے بیان د ادب د تعلیم او که شاگردان پوهه نشي نو درې کرتم سره اعاده کولی شي. عام تعلیم اوس خاص تعلیم ذکر کوي، صرف زنانه او ته تعلیم د مناسبت. وفي قال حدثنا محمد هو ابن سلام. محمد نه محمد ابن سلام مراد ده. د استادانو کې د محمد بنوم ډیر دي، د تعین وکړي چې محمد نه محمد ابن سلام مراد. قال اخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حبان قال عامر الشعبي حدثني ابو برده عن ابي. ابو برده د ابو موسی اشعری زوی ده، عن ابي نه مراد ابو موسی اشعری ده. قال ابو موسی اشعری وی رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثه لهم اجران. درې تنان دي چې هغې د پاره دوه اجر دي. د درې ولا دوه اجر ولې دي؟ ځکه د درېو دوه عملونه کړي دي خو متضاد عملونه دي، یو شان نه دي. نور خو دوه عملونه کوي، دوه اجر به ورته ملاویږي، خو هم متضاد نه. دا متضاد دي، دواړه سره ګډوډیشن پکې یو کې د تقصیر خطره ده که په دې بل باندې عمل کې. ځکه غلام د حق د مولا ماده کی او حق د خدای ماده کی. حق د خدای عبادت کوي نو د مولا حق کې تقصیر راځي، او که د مولا حق پورا کوي نو د خدای په حق کې تقصیر راځي. د دواړو توازن برقرار وساتي نو ځکه د دوه اجر مستحق دی. وایي پي دلته اعتراض دی چې ثلاثتن مبتدا ده
او لهم اجران خبر ده مبتدا نکره ده مبتدا خو نکره نه جواب دار چې مخصصه ده ثلاثه اشخاص لهم اجران یا اشخاصن ثلاثتن بصفت شي د اشخاصن موصوف سره د صفت نه مبتدا لهم خبر مقدم اجران مبتدا مؤخر خبر مقدم سره د مبتدا مؤخر نه جمله اسمیه د خبر شي الکه تاسو په تخصیص پکې یا په اضافت سره راغی او یا په توصیف سره دویم جواب داره چې ثلاثتن نکره مبتدا نه واقع کیږي په هغه وخت کې چې مفیده د پیدې نه چې کله مفیده د پیدې جدیدی وي نو بیا نکره مبتدا واقع کیږي لکه شری جامی کې تاسو ویل دي کوكبون قز الساعه شجرتن سجدت شجرتن مبتدا د سجدت خبر ده دلته هم د قشان دلته پکې پیدا جدیده عمر غریب د چې دریو تنانو د پاره دواجر دي دریم جواب ده او دا ښه جواب ده چې ثلاثتن مبتدا نه ده ثلاثتن موصوف ده لهم خبر مقدم مجران مبتدا مؤخر ده جمله اسمیه صفت ده موصوف سره د صفت نه مبتدا ده او رجل من اهل الكتاب دا ما بعد معطوف علیه د شریک خبر ده معنا بداشي شي هغه درې چې دوا اجر دی ورتا یلکا رجل لهم اجران کې مبتدا او خبر شي ثلاثه لهم اجران درې کسانو ته دوا اجر دي اچ موصوف او صفت شي هغه درې چې دوا سي اجر ورته دي هغه به کې بیا ذکر کې اکم خلق دي رجل من اهل الكتاب آمن بنبي وآمن بمحمد یو هغه سره ده د اهل کتاب چې په خپل پیغمبر ایمان راوړی یو په محمد صلی الله علیه وسلم نه دا د متضاد کارونه دي اهل کتابونه څوک مراد دي يهود او نصارا ځکه دا وی ایمان خو کنه په خپل کتابونو بعضی وی صرف نصارا ته مراد دي ځکه دین د عیسی علی السلام ناسخ و د دین د يهودو د پاره نه اهل کتابو کې اهل کتاب د نبی علیہ السلام زمانہ کې صرف نصارا يهود نو چې عیسی علیہ السلام ایمان نه لار الکه په پوښتای دیم والعبد المملوک هغه غلام چې د مملوکی د چا په ملکی اذا ادى حق الله وحق موالي چې د خدای حق هم پوره کوي عبادت او د مولا حق هم پوره کوي دلته پتا سه اعتراض کی چې عبد خو مملوکی کنه د مملوکی قید څه د پاره ولګاو تاسو به جواب وکئ چې عبد کله کله بنده تم وای انی عبد الله زه د خدای بنده یم عبد یم المملوک قید ور سره ولګاو چې د عبد نه عبد بمعنی العام مراد نشي چې خدای بنده مملوک کو چې د بنده مملوکی په پوی نشي دیم اعتراض بدا وارد شي چې د خدای حق هم پوره کوي او د موالی او حق موالی د مولا جمع ده او اقل د جمع ثلاثتون دي درې یعنی د درې مولاګانو حق پوره کوي درې کسانی او یو غلام شریکی نو هغه غلام د پاره دوا جل دي چې خدای عبادت هم کوي او د دې درې مولاګانو حق هم پوره کوي که یو غلام د یو مولا او یا د دوو او د خدای حق هم پوره کوي او د دوو مولاګانو هغه د پاره دوا جل نشتا سوال پوه نشي موالی جمع ده تاسو په جواب وکړئ چې عبد جنس دی او جنس په زمن د کثیر کې دی هغه جمع شو او موالیم جمع ده او جمع په مقابله د جمع کې توزیع په احاد پیدا کوي معنا بدا چې هر عبد چې د خدای حق هم پوره کوي او د خپل مولا حق هم پوره کوي خپل مولا خو یوي کنه که دوی کدری درم ورجلن هغه سره د دو اجر مستحق دی کانت عند وامتن چې د وینځي د سره وینځي
یتعوها وتی کوي معنا د د مملوک نو چې د د مملوک شو قابل وت شیتعوها نه وتی بالقوه مراد ده بالفعل نه فادبها د ادب ورکی تادیب په احسن تادیب هداغي ادب خکی ادبها خبد وروپی جنی احسن تادیب هدا معنا د چې سختۍ سره نه یا اسانۍ سره ادب پر اسانۍ سره وهلو درځولو سره نه لاندې لیکلي کنا ناکب ادبها من غیر عنف بل رفق واللطف فنرمای سره ورته خیده ته خسته تادیب وای خندا سره مینه سره وعلمها تعلیم ورکی په احسن تعلیمها داغه تعلیم خکی مناسبت د باب سره پم د قټی کی کړي چې وینځه ته تعلیم ورکی او خ تعلیم ورکی خ تعلیم دا معنا ده چې اهم پل اهم مقدم کی اهم پل اهم مقدم کی فرائض بیا واجبات بیا سنن بیا مستحبات سمعتقها بیا آزاد کی فتزوجها بیا ور سره نکاح کی په له اجران در پارا دوا اجرش تاسو باندې به اعتراض وارد چې دې دریم خو څلور کار او کړ څنګه ورته دوا اجرې تعدیب تعلیم اعتاق تزویج څو کار وکړ څلور څنګه ورته دوا اجرې تاسو په جواب کې څلور ښکاری خودي دوا تعدیب دا مقدمه د تعلیم دا تعلیم د تعدیب نه بغیر نه کیږي د ادب نه او اعتاق دا د تزویج مقدمه ده ځکه چې آزاد شوی نه خو نکاح ور سره د مولا نه کیږي ځکه مولا تم د سي جایز ده او مقدمه د شیخ او شیخ کې داخله نه کنا لہذا مقصودی شی نه دوا شو تعلیم او تزویج چه شو بلهو اجران دا معنا شو پیسې په مطلب کې په پوینش دیم اعتراض بلهو اجران دو کرتا ذکر کا یا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثه لهم اجران پاول ذل کې بیا وی بلهو اجران اخره کې تکرار کو طالبان وی شنید جواب دار اولی چې لهم اجران ذکر کا غیب بطور دعوه ذکر کا او دیم ځل چې اخره کې لهم اجران ذکر کا غیب بطور نتیجه ذکر کا لہذا تکرار نشته اغراض جدا دي دیم جواب له اجران دا د دریم د پاره ده چا د پاره دریم د پاره دریم د پاره خو ثلاثه لهم اجران کې دریم هم داخل او بیا ور سره له اجران ولې ذکر کا دوباره د دوه وجنا ذکر سي یو خو طولي زمانہ شوه وخت پکې تیر شي حوالت د وجنا بیا ذکر کا چې چا ذهن نغله اجران وتی نه او یاد دې د وجنا چې د دریم کار د مستحباتونه ده نو در لپاره هم د اجرای نو له اجرانی تاکید د لپاره بچی د لپاره هم پینش داول دوه کارونه خو فرایض دي آمن بنبی و آمن بمدا خو فرض دي او اذا د حق الله و حق موالید دا فرض دي او دا تعدیب او تعلیم او اطاعت او تزویج دا خو مستحبات دي ځکه ورته له اجران ذکر دریم جواب دار چې له اجران کې دا له ضمیر ثلاثتن تراجی دي درې کسان دي دې درو د پاره درې اجر دي له د هر واحد د پاره درې دو اجر دي د چا د پاره هر واحد د پاره دو ځله ذکر کوم ما درته ویل یو ځل په تور دعوه بیا په تور نتیجه ثم قال عامر بیا عامر ویل دي عامر شابی چراوی ده دا چاته ویل خپل شاګرد ته صالح ابن حبان ده اتینا کا بغیر شین تا تما دا درک دا خبره بغیر د شین بغیر د پیسو نه او قد کان یرکب فيما دونها الى المدینه او د دین په وړې خبره کې به خلق سره دل مدینه ته به سفر کاو دین ورکوټه حدیث به مدینه له تعالی مام د مفتو کېدل
یعنی اهمیت ورته بیان. مناسبت د حدیث د باب سره په دقه ځای کې دی وعلمها فاحسن تعلیمها باب تعلیم الرجل امته وینځ ته تعلیم ورکړي او خزه خو دلته اهله مر سره ذکر کړی د خو اهله ته من باب طریق الاولا ثابتېږي. امام بخاری دا په طریق اولا سره ثابت دی. وای ورپسې باب عزة الإمام النساء وتعليمهن وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء قال ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. بس باب عزت الامام النساء وتعلیمهن باب د بیان د وعظ د امیر خزولا او تعلیم د خزو. عزه مصدر د مضاف د فاعل د النساء مفعول دی او تعلیمهن په عزه باندې عطف دی. باب د بیان د وعظ د امام خزو ته او باب د بیان د تعلیم د امام خزو ته. وعظم خزو لکولای شي او تعلیم مرته کولای شي. مناسبت د دې باب مخ کې باب سره مخ کې باب کې تعلیم خاص او چې وینځي او خپل خزه ته خاص او خزو ته تعلیم بیانو او دې کې د عام او خزو ته تعلیم بیان دی. عام او خزو لم بیان کولای شي سبق هم ورته ویلای شي. دعوه د باب صدا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرمائی دعوه د باب دادا چې په حدیثو کې خوراغلی چې د خزه سره خلوت او یوازې کېدل نه دی پکار او نږدې کېدل ور سره نه دی پکار ځکه فتنه ده. نو چا به ویل چې سبق ویل او تعلیم ورکول بم نه جایز واس کول دی. وی امام بخاری وی نه واس او تعلیم جایز دی. ولی ځکه هغه عدم جواز د خلوت د دې وجه نه دی چې د فتنې اندېښه او په واز او تعلیم کې خو د فتنې یاره نشته لہذا دا جایز دی. ښځې راغونډې شي او ځای کې پرده کې او څوک ورته سبق وایي یا څوک ورته تعلیم کوي دی کې خو فتنه نشته نو دا جایز دی. او بعض عالمان وایي چې مقصد تعلیم او ترغیب کې د تعمیم بیان دی چې تعلیم او د تعلیم او د وعظ سلسله به عامه به کې خزو لبم دا سلسله رسې صرف سړو پورې به نه منحصره چې سړی دې زده کړي خزو لبم د دین تعلیم او وعظ ورکړي. چې فتنې یاره نه نو خزو تعلیم ثابت خزو له تعلیم ورکول دین ورزده کول دا یو جایز عمل دی. هغې دواس کول دا یو جایز عمل دی. پرده پکې ضروری ده چې پرده پکې تاسو په خبره پوهېږئ که پې نه پوهېږئ او پرده چې هر څه کې نه وي نو بده خبره ده. پرده د هر څه د فرایضو ده. وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس وی زب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کو او قال یا شک کرے دے راوی چې قاطا ویلی دی چې اشهد علی ابن عباس زه گواہی کوم په ابن عباس چې داسې ویلی دی یا اشهد علی ابن عباس یا د ابن یا د عطا قول دی اشهد او یا د چا قول دی د ابن عباس قول دی. نو راوی نه پکې تردد شوی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج نبی علیہ السلام اوتو وماهو بلال د سر بلال فظن انه لم يسمع النساء دا ګمان یو چې خزو ته سبق نه دی ورولې
یا لم یسمع النساء خزو نه دی اوریدلې، لم یسمع النساء یا لم یسمع النساء، پیغمبر علیہ السلام خزو نه دی ورولې، دا ګمان شه بابې پال چې شنو بیا به النساء به مقبول شي، او کلم یسمع النساء شنو نساء بیا پایل د لم یسمع شي، خزو نه دی اوریدلې. فوعظهن نبی علیہ السلام ورته واعظ وکړو، وامرهن بالصدقه او د صدقې امر ورته وکړو. حدیث کې چې دي چې ورته انی اريد کن اکثر اهل النار، تاسو راته خو د لشه ډېرې دوزخیانه وي. هغه ورته ولی یا رسول الله، هغه ورته ویل چې تاسو ناشکری کوئ د خاوند. یکفرنا قلنا قالوا یکفرنا بالله قال بل یکفرنا العشیر، خاوند ناشکری کوئ. نو نبی علیہ السلام ته صدقې امر وکړ چې صدقې کوئ. فجعلت المرأة شرش وخزا تلقي القرض قرطا والخاتمه، قرط والی ته وای، والی بیرا غرزول او قطمه بیرا غرزول چاندې کې. و بلال یاخذ بی طرفی سوی، او بلال بدا خستی د کپڑے په یو ایسه کې صادر یو ایسه کې به دا داسې ورته نیولې و دې کې بیا چو. اوس خزه د خاوند د اجازت نه بغیر خپل مال ورکول شي. د جمهور رائے دار چې او خپل مال کې د خاوند د اجازت نه بغیر هم تصرف کولی شي. بعض عالمان وایي خزه په خپل مال کې هم د خاوند د اجازت او مشورې نه بغیر تصرف نشي کولی. دې نه معلومیږي چې کولی شي. هلکه تاسې به پیسې کې به پوه نشي. نو د علماو او د عمراو دا ذمهواري ده چې ښځو له هم تعلیم ورکړي، واعظ ورته وکړي او ورځ ورته مقرره کړي. وقال اسماعیل ابن علیہ وی عن ایوب، د مخکې روایت کې خود ایوب شاگرد شعبه دی، بل شاگرد اسماعیل وی عن عطا قال ابن عباس اشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایوب خو پکې شعبه خود ایوب په شاگردانو کې متردد و چې دا اشهدو د ابن عباس قول دی او که د عطا قول دی. او د اسماعیل ابن علیہ روایت کې دا دی چې دا اشهدو کې تردد نشته بلکې تیقن دی چې دا د ابن عباس قول دی. د تعلیق مقصد باندې پوه شئ. وای ورپسې باب الحرص على الحديث وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال الى يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث. اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال نفسه. باب د بیان د حرص علی الحدیث، حدیث ور سره مینا کول او ډیر محبت کول ور سره په ډیر محبت حرص په جنای ډیر ځان مایل کول، ځان په ډیر مشغولول. حرص علی الحدیث مقصد ترغیب ده تعلیم د حدیث ہوتا، دا دعوه دا باب دا مناسبت د مخ کے باب سره سره. مخ کے باب کے هم بیان د خاص تعلیم او دې کې هم د خاص تعلیم بیان دی، خو فرق پکې دا دی الته تخصیص په اعتبار د افراد سره، دلته تخصیص دی په اعتبار د علوم سره. خاص تعلیم صرف خزو تا او دلته خاص تعلیم یعنی صرف د حدیث. الکه په پوي چي وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه قال ابو هريره رضي الله عنه وي قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه. سوک دې ډېر نیک بخت ستا په شفاعت د قیامت په ورځ چې ته شفاعت کې نیک بخت سوک.
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای لقد ظننت یا ابا هريره زما ګمان و یا ابو هريره الله يسالني عن هذا الحديث چې ما نه به تپوس د دې حدیث باره کې نه کوي احد اسوک اول من کا اول ستانا تانا با اول ما نه اسوک تپوس نه کوي دا اول من کا یا اول من کا مرفوم جائز ده دا به بدل شي د احدن او منصوبم جائز ده اول من کا دا به مفعول ثانی شي د زنانتو یا به مفعول الکه په پوښتې د لا يسالني د پاره به مفعول شي لما رايت من حرص کزه کستا حرص مالی دل دی علی الحديث حدیث تانا چې ما حرص په حدیث ولید نو زه په ادم چې دا تپوس برانه تک نبی اعظم توي اسعد الناس بشفاعت ډېر نیک بخت په خلکو کې زما په شفاعت باندې سوق دي یوم القیامت د قیامت په من هغه سوق دي چې قال وی لا اله الا الله وی خالصا من قلبي خالص د زړه نه وای اخلاصي وای او نفسي او قال نفسي یا ابو هريره د قلبه په زبان یا نفسه نبی علیہ السلام ابو هريره شک کړي هلکه ولا وهم دراویش تردد من الراوی شک یا من نفسه ولا یا من قلبه مناسبت د حدیث د باب سره پدې د لما رايت من حرصك على الحديث الکه په پوښي حرص على الحديث دیکي او مسله ده دیکي من اسد الناس بشفاعتك نبی علیہ السلام ته شفاعت ثابت ته پیغمبرانو ته آو دیکي معتزله موږ سره مخالف معتزله د شفاعت قائل نه دي ای اهل الکبائر به همیشه په دوزخ کې شفاعت باندې راوتل نشته ځکه خدای قرآن کې وایي فما تنفعهم شفاعت الشافعین د سپارشانو سپارش دوی ته پیدا نه کوي بل ځای کې خدای وایي فما لهم من شفیع تاسو په دې لپاره سپارشي به څوک نه ولا تقبل منها شفاعه او شفاعت به نه قبلي ناغی منکرین د شفاعت مونږ جواب کو چې شفاعت په قسمه ده یو مؤمن ته ده یو کافر ته ده نه په چې ده په آیت کې دا شفاعت من الکافر ده او ثابت چې ده دا مؤمن ته ده دیم یادا سی وی شفاعت په دوه قسمه ده یو شفاعت قهری ده یو غیر قهری ده قهری په زور راويستل خدای جهنم ته غرزوته خدای نه په زور راو باسي دو جنت نو نه په د شفاعت قهری دا او اثبات چې د شفاعت د هغه د اذن والا شفاعت چې خدای اذن وکړي نو بیا تعارض نشته او شفاعت باره کې احادیث ګڼ دي باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولينشر العلم وليجلس حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا وبه قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فصلوا واضلوا قال الفيبري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه باب كيف يقبض العلم بسنگ قبض کی دا دویم باب دے چه کیپا سر مصدر شے یو بابو کیپا کانا بدل وحی دا دویم باب دے چه کیپا سر را علم بسنگ قبض کی گی
مناسبت د دې باب مخکې باب سره مخکې حرص علی الحدیث او دلته د حرص علی الحدیث علت ذکر کړي چې حرص علی الحدیث ولې پکار دی ځکه پکار دی چې علم قبض کیږي روان دی کوشش پکار دی چې د روانېدو نه مخکې مونږه حرص علی الحدیث ښه دعوه د باب سره دعوه د باب ترغیب ورکوي تعلیم د دین ته د دین تعلیم وکړي ځکه روان دی درنه نو دعوه د باب ترغیب الی تعلیم دین د دین تعلیم ته ترغیب ورکوي علم به څنګه قبض کیږي و علم به قبض کیږي په قبض د علماو سره علما به لاړ شي او د هغوی نایبین به پاتې نشي ځکه هغوی نه وروسته چې څوک پاتې کېږي هغه به ډېر کمزوري لہذا علم لاړه که نه تاسو په خدای یقین وکئ چې کوم عالمان تللي دي او مونږ لیدلي دي چې د هغوی بدل نه دی راغلی او نشته هغوی سره چې کوم علم و د هغوی بدیل بلکل نشته دی وخت جامع العلوم و جامع العلوم خلق وس نشته جامع العلوم چې ټول علومو کې ماهر داسې ملایان اوس نشته اوس تکړه هغه دی چې وایي دا د ضربتن نه باب دی د ضربتن نه قانون پکې جاری کړه او د قل نه قانون پکې جاری کیږي او مطلب د دې باب دوه حکم دي او شپږ شرایط دي هلکه به پوه شئ دا پاتې دی نه یعنی جامع علما اوس نشته چې ټولو فنونو کې ماهر وي مروجو کې او بابن کیف یقبض العلم علم به څنګه قبض کیږي وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم عمر ابن عبد العزيز ابو بکر ابن حزم ته خط ولیکه عمر ابن عبد العزيز خلیفہ راشد دی نیک بادشاہ دے عمر ابن عبد العزیز ابن مروان ابن عبد الملک دے د مدینه منوره گورنر او عالم پاتې شوی او بیا خلیفہ شو عالم و محدث و بزرگ و بادشاہ ډېر عظیم شخصیت دے د عمر رضی الله تعالی عنہ د نوسی زوی دا مور چې وا د عاصم لور او عاصم د عمر زوی نو مور د عمر رضی الله عنہ نوسی او چې کله خلیفہ شخصه ته ویلي چې بزما استا کور نه کیږي زه تا ته نه یم اوسګار بس ما ته د سې ذمہواری را په سر شو چې زه د دې نه یم فارغ او ډېره د زهد او د تقوا زندګي تېره لیت براوتو خلکو ویلي دا ولې و یوه جوړه جامې دي هغه وینځي هفته کې به یو ورځ لیت راوتو آیا دوه جوړې نه ساتلې بیا وینځله بیا بنور له پرته وه نو چې وچه به شوه بیا به واچو نو د حدیث تدوین د حدیثو د کړی دی کتابت نو عمر ابن عبدالعزیز ابو بکر ابن حزم ته ولیکل انظر وګوره ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فاکتبه که چېرې وي د نبي علیه السلام حدیث نو هغه ولیکه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء زه ویریږم د علم د ختمېدو او د علماو د تلو نه علما به لاړ شي آخرت ته او علم به ختم شي ولا يقبل الا حدیث النبي صلی الله علیه وسلم او نه به قبلېږي مګر د رسول الله حدیث وليفش العلم او علم د خور شي وليجلسوا دوی د خپلو منځونو کې کینی حتی يعلم من لا يعلم تر دې چې پوي شي هغه څوک چې نه پويږي چې څوک نه پويږي چې هغه پوي شي ولی فإن العلم لا يحلك حتى يكون سرا علم نه ختميږي او نه هلاکيږي
تر دې پورې چې راز شي. علم چې راز شي نو بیا هلاک شي. راز شي، راز معنا عالم بار راښکاره نه کړي، زړه کې پټ وساتي، نو علم هلاک شي. علماء له پکار دي چې علم راوباسي، زړه کې دې نه ساتي. هلکه پې پوه شي. دا علم هلاکت دا دی چې عالمان یې زړونو کې وساتي، چې زړونو کې وساته نو هلاک شي. نو تدوین د حدیث دینه مخکې نه زبانی به صحابه ولا یاد او تابعین ولا یو بل ته به ویل زبانی حافظې مضبوطې دین وروسته بیا تدوین وشو په پاڼو ولیکلی شو حدیث. هلکه پې پوه شي. نو تدوین د حدیث عمر ابن عبدالعزیز کړی او مباشرتا ابن شهاب زهری کړی دی. عمر ابن عبدالعزیز ورته حکم کړی او دلته خصوصي حدیث مراد دی چې ابوبکر ابن حزم ته ویلي. وی قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن العزيز. عمر بن العزيز دا خبره خو بغیر د سند نه ونو سي ورته سند ذکر کوي الى قولي ذهاب العلماء. وفي قال حدثنا اسماعيل بن ابي اوس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه ابي عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نم یوریدلی دي چې فرمایلی دي ان الله لا يقبض العلم، الله علم نو قبض کوي، انتزان په قبض کېدلو، ينتزعه من العلماء، چې راکشي کی من العباد د بندګانو د زړونو نه راکش کې او سار سړی را پاسیږي او یو ټکی مرته نه یاد داسې نه ده. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم چې قبض کیږي دا د علماء په قبض سره ختمیږي. علم کله ختم شي چې علما ختم شي، علما لاړ شي او پاتې چې کوم شي هغه ځان له عالمان وایي او خبر نه یې پسه. لکه تاسو پې پوه شئ حتی اذا لم یبقى عالم، تر دې پورې چې عالم پاتې نشي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلق اونیسی مشران جاهلان، د دین مشران جاهلان کی جاهل بی او د دین مشر بی. پسوئلو داوینا خلق تپوسونا کئی او فافتو بغیر علم، بغیر دا علم ناوی پتوی ورکی، جوابونا بغیر دا علم نورکی. فضلو و اضلو، دی خپلم بیلاری انور خلقم بیلاری کسی که غلط پتوی ورکی، خپل پوئیگی نا پهم پکی نئی، الکه بغیر د علم نه پتوی ورکای. او دا تقلیدی پتوی چې دام بغیر د علم نه، پلان کی سیب داسې ویلی، پلان کی سیب خوب لیدلی او سیب مبارک ویلی دی او شیخ سیب ویلی دی او استاد سیب ویلی دی او نور په څه خبر نه، دا ټول پکې راغلی. تاسو په خدای یقین وکړئ چې اوس هم دغه شی پاتې. تاسو د هیڅ نه خبر چې ملایان ویلې چې دا شی حلال دی نو حلال دی، چې دا شی هلکه تپوس نه کوئ چې دا ولې تپوس اوس نشته. هلکه دا خو عوام دي، عوام باید خبره د ملایانو ومني. ملایان خو باید لږ تحقیق وکړي چې دا خبره د کم ځای نه کړې. ستا او د جاهل او د هغه خره امي په مین کې څه فرق شي چې تن د ملا پسې ځې او هغه مر پسې. ابو حنیفه پسې ځو بس دی که نه، نور ملیان باندې څه کوو، نورو نه به سبق زده کوو، عزت به کوو، ځو ورپسې نه. تاسې یقین وکئ ملا خو باید خپله لږ سوچ وکړي که دا علم نشته. ګوره علم نشته نو رؤوس مشران به جاهلان شي، هغوی به فتوی بغیر د علم نه ورکوي، هغوی به پخپله هم ګمراهان یا نور خلک به هم ګمراهان. تاسو په خبره پوه شئ که به پوه نشئ. دلته ملایان دي، یو مولا او هغه د مقتدیانو ته ویلی چې ماسخوتن مونځ دا نهه نیمې کوو، مخکې چې چا کړي دي د ټولو نه دي شوي. وایي نقشه کې راغلی دي چې په باندې باندې ټیم داخلېږي، په باندې نه چې چا مخکې کړي نو نه دي شوي، ځکه قضا وخت مونځ نه کېږي. ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا، من په وخت فرض دی، دا په وخت نه مخکې شوی.
نو ما وی دی جاهل وسو دا جاهل د جاهل ته وګوره چې دا نقشه کیسه لیکلي نقشه غلطه ده کنه ما بیا چاله ویل چې پای کچ دا نقشه هوټ چا ټول جماعتونو کې دا راځوړند دا دلیل څه ټول جماعتونو کې غلطه راځوړند تاسو په خدای یقین وکړئ دا نقشه غتا چې مولین نه تاسو کوي د خپل جماعتونو کې وې دا ټیک ده که غلطه ده قسم په خدای کا پويږي چې دا غلطه بیا به ورته تاسو کوي خو در ما خاو مسوتن په منځ کې زمون په قصوي نقشه په تندر ولا نقشه خو په خوانه وکنه زمونږ ابو حنیفه احناف سم مسلک دی مسوتن او د ما خام سټیم څومره ټیم پکار دی دا خو زمون په قهاو لیکلي چې 30 درجه دی او یو درجه 4 منټه د 30 له 4 کې ضرب ورکړو شي دا یا منټه ټیم د ما خام او د مسوتن د ما خام اذان چې وی چې دا غینه بعد تر ماسختنه پورې څومره ټیم دی 2 یا منټه ادرې نور ورواچو د احتیاط نه 15 پاوا یو غنټه او 15 منټه چې پوره شو نو بعد ماسختنه ځان ټیم داخل شو د مانځه او نقشې کې په کشل منټه ده کې 15 منټه پا نو نقشه په بلاو لزمانګه حنا په مذهب سره حنا دلته نه پیژنې بیا نه پويږي نه غریب پويږي نه تاسو په خدای یقین وکړئ چې ډېر جهالتونه دي ما ساده وخت کې تبلیغیان روان شوی نو ما ورته لکه دا تاسو کار نو څه شی دی خو څه دومره ضروري نه دی زیات نه زیات دا به مستحب شي کشکه شرایط سره وکړي نو مستحب دا نو سې دي بهترین بشاکړي یو جماعت نه وځو په بل ورنه نه وځو لیټرین ته پوسو کچ لیټرین پکې غټ دی او ور کوټه دا شش دینه نه څه جوړیږي یقین وکړه ما ورته ویلی کنه تبلیغ ډېر بهترین کار دی زما ورته ډېر محبت دی یقین وکړه ما دې بستر او باسه ټول ځانم به بستر او مړک تان شش بول مولا را بصراغه و احسن الفتاوی کې لیکلي دي چې تبلیغ فرض کفایي دی او تا ورته څنګه مستحب ویلي ما ورته ویل کا فرض کفایي تبلیغ لویلې دی تبلیغ پیژنې تبلیغ څه لوي تبلیغ دی لوي چې لری دنیا کې خلق دي انسانان دی وغوی له دین نه دی رسیدلې نو په ټول امت دا فرض دی فرض کفایي دي چې غوی له دین رسي دا فرض دی دا فرض کفایي دا معنا ده که انسانانو له دین او نه رسیدا نو ټول مسلمانان ګناګار دي که یو چا ورساوم به د ټولو غاړه خلاص هغه دا مطلب دی تبلیغ فرض کفایي دی دا مطلب دی ادا مروجه کومه طریقه چې د خو اتیا کال مخکې مولانا الیاس رحمه الله ایجاد کړی دا او فرض خو تاسو مې ویلې د خلاصه دی ویلې د کما فرض دی ته وای ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهه فيه پر هغه ته وای چې په قطعی دلیل سره ثابت شبهه پکې نه هلکه تاسو په پوه چې کدی ته فرض کفایي وای نو دا معنا چې صحابه خدا نه کړي هغه ګناهګار دي چې فرض کفایي نه کړي تابعین نه ده کړي هغه ګناګار او تابعین نه ده کړي دا اوس شوی دی 1400 کاله مخکې ټول خلک ګناهګار او ځکه دا ترتیب نه ده کړي د چې روزي او د چلې ترتیب نه ده کړي زه دغه یادوم چې دا ما هغه لیدلی چې تبلیغ فرض کفایي ده نور نه پوهېده چې دا تبلیغ یاد دی او مطلق تبلیغ یاد تاسو یقینو کې ما دا ول د جهالت ده تاسو خبره باندې پیسې کې به پوه نه شي نو ګورئ بے علم خلق با پاتش عالمان بلارش نو قبض دا علم دا نه ده چې خدای د خلقو د سینو نه علم وباسي مطلب دا ده چې عالمان بلارش بے علم با پاتش او هغوی با پتپی ورکی خپل بم بیلاری او نور خلق بم بیلاری کئی وقال البربري ويحدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير هشام نحوه دا د دې تایید کوي چې دغه شان حدیث هغه ویلې ده نو مناسبت د حدیث د باب سره په دې کې ده چې ولکن يقبض العلم بقبض العلماء باب کیف يقبض العلم علم بسنګ قبض کیږي نو کیفیت دا د علماء به قبض شي درود شریف وی اللهم صل